اللہ جل جلالہ قرآن شریف کی فرمائی اے زما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دی مسلمانانو ته ووایئ که تاسو دا غواړئ چې الله دې موږ سره محبت وکړي نو زما د محبت تقاضا دا ده چې دوی دې ستا د سنتو تابعداري وکړي ستا په سنتو کې زما محبت د دوی سره پروت دی د دې آیات مبارکه نه معلومه شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل او خپل زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې تیرول دا الله ته محبوب دی یو مثال کله چې د کمی زنانا واده هغه زنانا خیسته کولی شي د هغې لاسونه خیسته کولی شي د هغې مخ خیسته کولی شي د هغې سترګې د هغې په غوږونو کې والیانې اچولی شي او د ښه نه ښه پالر ته بوځي چې یاره کومه پالره ډېره خواري کوي او کومه پالره ډېره مشهوره وي چې یاره دا کار ښایسته کوي عقله نامې بوځي د دې دپاره ورله ناوې بوځي چې کله د دې ناوې خاوند د خپل ناوې باندې نظر واچي چې په ړومبي نظر باندې دا خپله ناوې خوښه شي نو د خاوند د خوښې دپاره په زنانه باندې خرچه وشي لاسو ته بنګړیان واچولی شي او غاړه کې ورته سونې او چې څومره زینت څیزونه دي هغه ټول دی زنانه ته واچولی شي زما عزتمندو دقه شانتې چې موږ او تاسو دا خپل بدن د سنتو مطابق جوړ کو د دې دپاره چې زما دا بدن ته الله وګوري او زما بدن یې خوښ شي په ورځ د قیامت باندې به الله جل جلاله ته مخامخ کېدل وي نو چې زموږ او ستاسو دلته په ځان باندې خرچه د خپلې زندګۍ باندې دا وکړو چې دا خپل لاس خپل خپا خپل مخ او دا ټول بدن د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو کې استعمال شي نو چې په ورځ د قیامت په د الله نظر ولګي نو الله ته به خوښ شي چې دی خو دا خپل زندگی او دا خپل عرص دای خو زما په هغه محبوب صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیر کړي دي د دې خواهش ته د هغې خواهش په بدله کې به الله دغه بنده ته خپل محبت ورکړي ګورئ زما عزتمندو کله چې امام پسې مقتدیان ولاړ وي که دا مقتدیان د دې امام په رکوع پسې رکوع لځي او په سجدې پسې سجدې لځي اور دغه رنګې قاعده کې امام کینی مقتدیان ورپسې کینی نو هغه ټول مونځ به هله ټیک کېږي چې مقتدیان د امام تابعداري په مونځ کې وکړي او کنه امام رکوع کوي او دې سجدې لځي امام سجده کوي او دې رکوع لځي نو د دا مونځ الله قبلوي دا مونځ خو قبول نشو ځکه چې د امام تابعداري په مونځ کې هغه لازمي ده چې د امام تابعداري په مونځ کې ونه شوه او د خپلې مرضۍ مونځ دې په جمع سره کوو د خپلې مرضۍ دې کو مونځ دې ونه شو دغه شانتې زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زموږ دپاره امام دی هغه زموږ دپاره مقتدا دی هغه زموږ پیغمبر دی زمونږ او ستاسو دا زندگی دا مونځ دی او نبی علیہ السلام امام دی نو که زمونږ او ستاسو دا زندگی د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف دا زندگی تیره شوه نو چونکې مونځ د خپلې مرضۍ وشو نو د خپلې مرضۍ مونځ خو بیا نه قبلیږي نو د خپلې مرضۍ زندگی الله نه قبلوي هغه زندگی الله قبلوي چې کومه زندگی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیره شي گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ارشاد او فرمایو وی فرمای صلو کما رأیتمونی اصلی اے زما صحابو زچ څنګه مونږ کوم دغه شانتې به تاسو خپل منظم کوئ
داسې ونه ویل وایي چې ما ته وګورئ زه چې څنګه مونځ کوم ما ته وګورئ دقسې مونځ به تاسو کوئ نو ستاسو مونځ به الله قبلوي نو زمونږ او ستاسو زندګي که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روانه شوه نو دا زندګي قبول ده او که د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف روانه وه نو دا بیا الله ته قبول نه ده ځکه الله قرآن کې فیصله کړې چې زه به محبت هله کوم چې ستا تابعداري وکړي او د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري هغه څه شی ده زما عزتمندو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کول دي ګورئ زما عزتمندو منګه چې کله یو سوټ جوړو ځان نه په ټیلر باندې یا یو واسکټ جوړو ځان نه په ټیلر باندې نو منګه ټیلر له ورشو اول خو هغه زمونږ نه ناپ والي مونږ ورته ګورې دقه شانتې راوله دا جوړه مې سمه نه د دې په شانې راوله نو چې کله هغه سوټو یا واسکټ تیار کړي او هغه موږ د بدن ته کو او هغې کې لږ فرق وي نو موږ ټیلر ته څه ویو ټوله جوړه دې راله وشرموله واسکټ دې راله وشرمو کپړه دې راله خرابه کا نو چې په کومه زندګۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه موجود نه وي هغه ژوند الله نه قبلوي ولی نبی علیہ السلام زمونږ د پاره د نبی علیہ السلام زندگی زمونږ د پاره ناپ ته او زمونږ د پاره یو سوټ ته چې نبی علیہ السلام څنګه زندگی تیره کړې ده او څنګه حکم موږ له کړی هغه شانتې که زندگی تیریږي خو دا سوټ الله ته قبول دی دا زندگی الله ته قبول ده او چې 19-20 ته په خپل سوټ کې 19-20 نشي برداشت کولی نو الله به څنګه ستا په زندګۍ کې 19-20 برداشت کړي دې وجې نه عالمان فرمایي ان المحب لما يحب مطیع محبت د عاشق دپاره هغه تقاضه دا ده چې دی به د محب خبر مني چې چا سره دی محبت ساتي دی به د هغه حکم مني او چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هغه به کوي ګوره دا ماشومان دي دی وړې خبرې کوي نو موږ کله د هغه خپلو ماشومانو سره وړې خبرې شروع کړو د څه لپاره چې دی په دې خوشحالیږي دقه شانتې الله هم د خپل محبوب په طریقو باندې خوشحالیږي دی په خوشحالیږي د ماشوم سره ماشوم خوشحاله شي دقسې الله هم فرمایي چې ګوره زه د خپل محبوب په طریقو باندې خوشحالیږم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه قرآن کې الله فرمایي ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی ستاسو د پاره یو بهترین نمونه ده هغې ته ګورئ هغه شانتې ژوند تېروئ هغه شان سلام کوئ هغه شان دعا کوئ هغه شان اخلاق چلوئ هغه شان خبرې کوئ هغه شانته کې حقوق العباد کوئ هغه شانتې حقوق الله کوئ دا د محبوب صلی الله علیه وسلم طریقې دی او الله ته خوښې دي دې وجې نه زما عزتمندو که زمونږ او ستاسو به دې ښاریو کې مونږ وګورو بهر ملکونو کې قصابخانې لګېدلې دي صیبه نو قصابخانې کې بیا دوی یو کس مقرر کړی چې کومه څاروی د هغه مخکې حلال شي او هغه مړ نه وي راغلی صحیح وي او د کله حلال شي د راوتو وخت کې دی په هغه غوښې د پاسه یو سټمپ ووخي دا د سټمپ والا غوښه دې ته بیا لاره کې پولیس ولاړي ګاډی سیټ ته کې چې سټمپ یې وګوري وایي زه واوړه دا غوښه صحیح ده بیا هغه غوښه ښار ته راشي ښار کې چلیږي ټول خلک استعمال صحیح کوي ولی چې یاره دې غوښه باندې څه وهلی شوی مهر پې وهلی شوی دی او دا صحیح غوښه ده نو چې په کومه زندګۍ باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مهر وهلی شوی هغه به الله په ورځ د قیامت باندې پاس کوي د زندګي دا خو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیره کړې وه په مخ باندې طریقه وه په تللو کې طریقه وه په ناستو کې طریقه وه په ملاسته کې طریقه وه زما د حضور چې کوم سنتو هغه شرایط د په ځان لاګو کړي لہذا د باندې مهر وهلی شوی د نبي علیه السلام د طریقو دی نن پاس دی سبحان الله